بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جنید علي او زه د دې سیام سکول ډایرکټر یم. تیر شوي 10 کاله موږ دا سرویسز پرووایډ کوو. 10 کاله مخکې موږ سکول کلاو کړو، خو زموږ خپل کیریر چې کوم هغه ما ایز ا سیول انجینیر په عمان کې کار کولو. تیر شوي تقریبا 8 ایئر پورې. د هغې نه پس ما بیا خپل پروفیشن او خپل جابز او خپل لوکیشن چینج کړو او یورپ ته شفټ شوم، جرمني ته. نو کله جرمني کې چې ما ټایم تېرو، ما ډېر شیزونه وکتل. په دې بیس باندې په ایجوکیشن د حوالې سره مختلف سکولز ما وزټ کړل. بیا د هغې سیسټم او زموږ لوکل چې کوم سیسټم و، په دې کې موږ ته کافي فرق معلوم شو. د هغې فرق دپاره چې کوم دی، نو ما چې کله واپس رالم، ما وایي چې کم از کم کمې کمزورۍ یا کم امپرومنټ چې په کار دی د دې سکول سیسټم کې، نو هغه موږ په دې خپل سکول کې امپرومنټ د هغې وکړو. د هغې امپرومنټ په بیس باندې ما یو څو سټپس اخیستي دي چې هغه 6 سټپس دي. په 6 سټپس کې لاوله سټپ زموږ دا دی چې موږ بیک اپ سیسټم شروع کړو. بیک اپ سیسټم موږ د کوم حوالې سره شروع کړو؟ هغه دی ډور ټو ډور وزټ دی. ډور ټو ډور وزټ مطلب دا دی چې موږ سره کم ماشومان د هغوی پیرنټس چې کوم دی سبق نه وي ویلي، الټریټ وي، نو موږ داسې سټاف هایر کړی دی چې هغوی به ډور ټو ډور وزټ کوي او هغې ډور ټو ډور وزټ کې به هغوی پیرنټس اویر کوي او د هغې ماشومان چې کوم هومورک نه کوي یا نور څه نه کوي، نو هغه ماشومان به هغوی باقاعده هومورک هر څه سره کوي. یوه خبره بیک اپ سیسټم دغه شو چې مونږ ټیچر هایر کړي او کورونو ته به یې لیږو، د هغو پیرنټس سره به کښېني، د ماشوم سره به هومورک کوي او په صحیح طریقه به یې وچلوي. یوه دویمه خبره دا ده چې موږ آنلاین منیټرینګ سیسټم شروع کړی دی. آنلاین منیټرینګ سیسټم دا دی چې ځینې پیرنټس داسې وایي چې یاره زما بچی سکول ته لاړ شي، هغو ته څه اکټیویټیز کېږي، کار څنګه کېږي، سټاف څنګه دی، ماحول څنګه دی. د هغې دپاره موږ هر کلاس کې کیمرې ولګولې او هغې ته مو DSL آنلاین سیسټم شروع کړو. په هغه آنلاین سیسټم کې به موږ ایپس هر پیرنټ ته ورکړو. کم پیرنټس چې په موبایل باندې نیټ یوز کوي، نو هغې خپل په هغې ایپس په ترو باندې خپل ماشوم په خپل کلاس کې لیدی شي. اني ټایم کو دی په یورپ کې وي، کو دی جرمني کې وي، کو ګلف کې وي، په هر ځای نه دی خپل د ماشومو منیټرینګ کولی شي. دریم د ایگزامینیشن د حوالې سره اکثر زموږ سره داسې مسلې راشي چې کله ماشوم د اتنا نه والا د 10مه پورې ځي، نو هر ماشوم ته وایي چې یاره کله به ته بورډ ایگزام وي، بورډ ایگزام وي. د ماشوم په دې ذهن باندې ډېر ډپریس وي چې بورډ ایگزام ویسټ ده. د هغې حوالې سره موږ یو داسې سیسټم کړی چې موږ د اسلام آباد نه دا سروسز واخیستل د چا په ترو باندې چې هغې به زموږ ویکلی، منتلی او سیمسټر وایز ایگزام هغوی کنډکټ کوي. د هغې کسان به راځي ډیوټۍ دپاره، هغې به یې ماشومانو ته ورکوي په خپله. لکه په دې کې به زموږ د ټیچر یو پرسن انوالومنټ نه وي. هغې به ټیسټ موږ ته راکوي، دا ماشومان به یې کوي، چیکینګ به یې هغې کوي. نو د دې سره به داسې شي چې دوی ته یو ماحول چینج شو، په یو نوي ماحول کې به دوی ایگزام ورکوي. او بله خبره دا ده چې دې ماشومانو ته به 100% تقریبا په کوم چې منتلی او ویکلی وي هغه به MCQs وي، باقي چې کوم سیمسټر وایز وي نو په هغه کې به بوت انکلوډ وي. نو ماشومانو ته به ټوټلی ټیسټونه یا ایگزام چې کوم دی هغه موږ د بهر نه پرووایډ کوو. صحیح شوله؟ بله خبر دا ده چې یاره اکثر زموږ سره داسې سټوډنټ وي چې یاره اوس کلاس کې سټوډنټس وي، نو مختلف قسمه سټوډنټس وي. دا اوس کلاس 8 والا ماشومان دي، په دې کې څو ماشومان ښه دي، څو میډل ایوریج دي، څو کمزوري دي او څو داسې ماشومان دي چې هغه زموږ سره ښه وي خو هغوی کار نه کوي. د هغې د حوالې سره موږ یو داسې سیسټم انټروډیوس کړو چې موږ به د ماشومانو کاپیانې ګورو. د هغوی ویکلی ټیسټ په بیس باندې موږ یو داسې سیسټم راویستو چې بجای دا چې ماشوم پسې موږ لښته راوالو، په لښته یې ووهو، ما یو صحیح طریقه د دې لپاره راویستې ده چې هغه د سیکنډ ټایم پنشمنټ. چې کم ماشوم کافي انکمپلیټ وي، کم ماشوم چې ایگزام کې کمزوري راغلو، موږ ته داسې سټاف پرووایډ کړی دی چې هغه د چوټۍ نه پس به د 5 بجو پورې سارېږي. موږ به د ټیوټرس کېنولي فري آف کاسټ. او هغه ماشوم چې در کمې پورې خپل کار کمپلیټ کړی نه وي یا ختیس پورې هغې کې امپرومنټ نه وي راوستي یا کافي انکمپلیټ وي یا کوېسچنز نه یاد کړي، نو هغې پورې به موږ نه پرېږدو تر کمې پورې چې دو هغه ریکوري نه ده کړې. نو دې حوالې سره خو زما ډېر پیرنټس ته دا درخواست دی چې تاسو راشئ او دې حوالې سره خبرې وکړو. دا خبره شوله. او د دې نه علاوه چې کوم دی موږ لکه ترو SMS یو اویرنس سیسټم شروع کړی دی چې هغې کې داسې دی چې یاره موږ واتساپ یو ګروپ جوړ کړی چې په واتساپ په ګروپ کې چې کوم دی موږ کم هومورکس وغیره وي هغه پیرنټس ته لیږو. کم ماشومان ایبسنټ وي نو هغې چې کوم دی هغې ته په خپل پوره کم کار شوی دی، په کم سلیبس باندې، په څه باندې، او هغې ته پته لګي. د دې ټولو خبرو په اینډ کې زه دا میسج خپل ټولو خلکو ته ورکول غواړم، کوم چې لوکل د دې کوټې خلک دي یا د دې سره خواته علاقو کې دي.
کم ماشومان چې هغه د دې سکول نه تللي دي او کم پیرنټس چې هغه ماشومان نور سکولونو کې سبق ویل وایي نو زما هغوی ته یو ریکویسټ دی چې تاسو راشئ او د دې سیسټم نه ځان خبر کړئ چې دا یو سیسټم دی، یو ایډوانس سیسټم دی کوم چې ما د یورپ ملکونو نه راوړی او هغه ځای کې امپلیمنټ کیږي چې کریکټر بیسک شو د دې علاوه چې کوم دی اکیډمیک شو. نو په دې حوالې سره ما یو نوی سیسټم راوړی دی، تاسو هم راشئ ځان ته خبر کړئ او اشته پیرنټس به هم راشي. نو ان شاء الله زه امید لرم چې تاسو به 100% زما د دې سیسټم د دې طریقه کار سره اګری یې. والسلام.